ویل کېږي چې یو برطانیه کې یو انګریز او انګریزه دوی دا خبر واورېده چې په خانه کعبه کې صرف مسلمانان ورتلی شي او غیر مذهبي په خانه کعبه کې دننه الاود نه دي، دوی نه ورپرېږدي، اجازت نشته. دوی ډیر زیات ریسرچ کولو چې لکه دې بس عین وجه کېدی شي چې لکه دا غیر مذهبي دی ته نه ورپرېږدي. ښځې او خاوند ډېر سلا مشوره نه پس دا فیصله وکړله چې موږ به ایمان راوړو او موږ به په پاسپورټ کې یعنې ځان مسلمان ولیکو نو ایمان نه راوړو. وجه به دا چې موږ پاسپورټ وګوري نو موږ به خانه کعبې ته دننه ورپرېږدي د عمرې. دوی هم دغسې وکړله، خپل پاسپورټونو کې خپل مذهب اسلام ولیکو، نومونه پکې د دروغو د مسلمانانو ولیکل او د سعودي عرب د عمرې تکل یې وکړو. کله چې راورسېدل خانه کعبې ته او څنګه وردننه شو او په خانه کعبه یې نظر ولګېده نو داسې حیران پاتې شو او یو بل ته یې وکتل او په چغو چغو باندې وژړل. د ډېر څه جړا نه پس دلته چې کوم کسان ولاړو هغوی نه یې پوښتنه وکړله چې موږ ته کلمه ووایه چې موږ ایمان راوړو. هغوی ورته داسې په حیرانتیا سره کتل چې دا څنګه کیسه ده چې لکه دوی راننوتي هم دي، مسلمانان نه دي او پرده کې دي او دوی اوس وایي چې موږ ته کلمه ووایه چې موږ ایمان راوړو. هغوی ورته په هر حال کلمه وویله، دوی ایمان راوړل. او داسې مې اورېدلي دي چې دغه ځای کې شواروز نیم طوافونه وکړی شو او هغوی چې کوم دی بیا همدغه ځای کې وفات کړی شو. دغه خبره مې اورېدلې وه، دغه مې در سره شریکه کړله.